او باقي هغه ذات چې دا هغه ذات څوارلسنیم سوه کال شوي تقریبا علمای په بیانونو کې په صفاتو باندې ستړي شو مصنفین په تصنیفاتو د مناقبو باندې ستړي شو دغرنګې شعرای په شعرونو باندې ستړي شو او ناپوهانان په نعتونو باندې ستړي شو د رحمت عالم صفات چا تمام ته ولرسول نو زه فقیر او حقیر په بدې خوله باندې ستا د محبوب علیه السلام صفت بیان کړم په یاد ساتئ ورو علما د خپل وس مطابق د محبوب علیه السلام د احمد تذکره کوي او دغرنګې څوک د ولادت تذکره کوي څوک د هجرت د شپې بیان کوي څوک د بدر او د حنین د تبوک او د طائف بیان کوي څوک د اخلاقو بیان کوي څوک د صورت او سیرت بیان کوي خو زه به دومره ووایم حضرت جابر رضی الله تعالی عنه مبارک محبوب علیه السلام مبارک بھی فرمائی حبیب مبارک بھی فرمائی د څوارلسمې سپوږمۍ شپه ده یو طرف ته د څوارلسمې سپوږمۍ راغلې ده بل طرف ته د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله په جمع باندې وصلی الله علیه وسلم مبارک جلوه افروز دی د حضور علیه السلام مخ مبارک ته ګورم څوارلسمې سپوږمۍ ته ګورم په دې نتیجه باندې ورسېدم چې د محبوب علیه السلام مبارک مخ د څوارلسمې سپوږمۍ نه ډېر ځلېدو ډېر ځلېدلی ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک روایت ده هغه فرمایي د حضور علیه السلام مبارک په باره کې کأن الشمس تجري في وجهه چې د محبوب علیه السلام مبارک مخ مبارک داسې ځلېدو پړقېدو کأن الشمس تجري ته به وایي چې د حضور علیه السلام مبارک په مخ کې لمر روان دی او ځلېږي او پړقېږي